دا زنانه نا خبر دي دا زنانه نا پو دي نسو سره کې رشکه کې بناستی اخکل به بورکه دي سی شاته اړولی او تسبیح او سره لاس کې ذکر وکي زورتم دا تسبیح دی رواله په دې جیب کې کېدا په دې تعالی نه نسی دا نفل دی خدا مخ پټول چې دی دا فرض دی په دې باندې الله نسی دا جیب کې کېدا خو اول مخ پټ کنو بیا رستو سی کرو دی الله تپوس کې د دې نشتا او د دې شتا زنانه نا خبر دی غی ته دا علم نشته چې دا څومره عظیم ګناه ده حدیث مبارک کې راځي وی النساء حبائل الشیطان زنانه د شیطان جالو نه دی خام اون په جال میان نسو کنا شیطان جالو نه چې د زنانه دی خا چې زنانه د کور وزي استفرشها الشیطان شیطان ورته فکر کی وزي وی چې اوس په پیسو کراټینګو دیو جن علماء وی ګوره زنانه به بغیر د اشد ضرورت نه د کور نه وزي چې سخت ضرورت نه کنا زنانه به د کور نه وزي دی غم لم د زنانت لنشته پی جنینا ای جنینا روانه بشي غم چر پلان کې کې غم کم سوق دی او پلان کې کلی کې دی نو پلان کې کلی کې دی پلان کې کلی کې دی غم لخلق یو د جنازې د پاره زینو په زنانو خو جنازه شته نه بل غم لسړې د دې د پاره چې سړې ورشي کنه دا غمړي د وارثانو سره او رشتہ دارانو سره کینی تسلی ولا ورکی مخه پکېږي او دا تقدیر دی همون ټول بمرونو دا غلګ ډاړو شنه دی خو جلاړ شي نو کچې ډوړې وکړو کی خا ویله زحمت ورکی ډوړې پټې مو کړ ټول ناس یغیتا غم یو ړونه خوږي او دی ورته ډډه والی چې ډوړې وخورو نه دا خو خد مړي وارثانو له تکلیف ورکول کناری نزینو خیر دی نو پی جنیبینا او ای جنیبینا او زرزو زرو بیا کټو باسی چې کټو باسی زنانه راوځي ورګ چې وړي نو ستا د پاره په شریعت کې دته قتل ټیک دی تا دا تپوس کړي دی نو د قران کریم یو درون حکم دی چې یدنین علیهن من جلابیبهن الله بددی تپوس کی الله بددی تپوس کی دیو جن علماء لیکي چې کم زنانه بغیر د خاوند د اجازت نه د کور اوتله خاوند په خپو او د زنانه د کور اوتله حدیث مبارک کې راځي دا چې په سوم رزمکو ګرځیدلې دا خبر نه درازنه دا خبر کا دیته په ورکا دیته علم ورکا دا نه د خبر دا زنانه چې څنګه د کور اوته بغیر د خاوند د اجازت نه خاوند په خپه و د وتل د اسمان ملائک په اول لعنت شروع کی چې دا د کور اوس انو کتب علیکم الصیام پتا سو باندې فرض شوی د روزه لکه څنګه چې دا روزه فرض و په مخکنی امتونو باندې نو تاسو باندې هم روزه فرض شوی د اسلام په ارکانو کې څنګه چې منځ د اسلام یو عظیم رکن دی نو داسې روزه هم د اسلام په ارکانو کې یو عظیم رکن دی د اسلام آبادی او د اسلام خیمه چې په کومو ارکانو آباد د ناغې کې الصوم یو پکې د میاشتې د رمضان روزي نیول د روزي مقصد څه دی روزه څه د پاره ده قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي لعلکم تتقون د روزي پیدا ده چې تاسو د الله نه ویریږئ تاسو کې خشیت الهی بدل پیدا شي تاسو ژوند بدل شي تاسو کې یره پیدا شي تاسو کې انقلاب راشي تاسو ژوند بدل شي لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو پرهیزګار شئ تاسو کې تبدیلی راشي او تاسو ژوند بدل شي دا قاعده ده چې کله خېټه مړه شي نو اندامونه وږي شي او چې کله خېټه وږي شي نو اندامونه ماړه شي
نو روجه کې خېټه وږي شي نو اندامونه ماړه شي، سترګې غلط کاته پرېږدي، سترګې مړې شي، شرمګاونه ماړه شي چې کله خېټه وږي شي. نو د روجې غټ مقصد چې دی لعلکم تتقون، چې تاسو د الله نه ویریږئ، ستاسو ژوند بدل شي. داسې نه چې ژوند تاسو وایي چې روجه یو رواج دی او په ژوند کې مختلف جهتونه راځي جو راشه یوه روجه پکې راغله، نه خو نه بد خو جو روجم یوه میاشته جو راله او تېره شوله، نه دا هغه میاشته چې 2 میاشتې مخکې به د دواړو جهانو سردار وي. اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. 2 میاشتې مخکې به وي خدایه مونږ له برکت ور واچئ د رجب په میاشت کې او د شعبان په میاشت کې، وبلغنا رمضان، الله مونږ رمضان ته ورسئ. 2 میاشتې مخکې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا غوښتله د رمضان دپاره، دا ډیره قیمتي میاشت. او چې کله د شعبان اخیره ورځ راغله په سبا له روجه ده، نو د دواړو جهانو سردار صحابو ته تقریر شروع کړو. دې نم د روجې اهمیت معلومیږي چې د روجې نه یو ورځ مخکې نبی علیه السلام صحابو ته وایي قد ازولکم شهر عظیم مبارک. ای صحابو یو لویه میاشت در باندې را روانه، مبارکن د برکت میاشت را روانه. قد ازلکم شهر عظیم مبارکن، یو لویه میاشت، یو د برکت میاشت در باندې راغله، ډیره قیمتي او د برکت میاشت راغله. یره هغه برکت څه دی؟ برکت دا دی چې یو خو د رمضان په میاشت کې یوه شپه ده چې لیلة القدر ورته وي، که د هغې یوې شپې عبادت چا وکړو نو د 1000 میاشتو د عبادت نه افضل دی. دا د دې میاشتې یو برکت دی. ځکه نبی علیه السلام وایي ډېره لویه میاشت ده، د برکتونو میاشت ده. بل برکت څه دی؟ بل برکت دا دی، بل لویوالی دا دی چې څوک پکې نفل وکړي نو نفل په فرضو دي، او چې فرض پکې وکړي نو یو په 80 باندې دي. دی د برکت دی او دی لویوالی دی. داسې میاشت ته قد ازلکم شهر عظیم چې نفل په فرضو دي او فرض په 80 باندې دي، چې څوک پکې یو فرض وکړي 80 دي، او چې نفل پکې وکړي نو دا په فرضو باندې دي. لکه ته 20 رکعاته تراوی وکړي نو د دې دومره اجر دی لکه تا چې 20 رکعاته فرض مونځ وکړو، دا دومره اجر لري. دې کې قیسې مه کوه چې اته به یې کومه که 100 به یې کومه، نه نه نه، دا داسې میاشت ته چې په دې کې نفل په فرضو برابر دي، چې 2 رکعاته تراوی سیوا کیږي نو د 2 رکعاتو د فرض عمره اجر الله درکوي. دې کې خدا موقع د موقع نو یو نپلی په پرزو دی او فرضی په 80 دی، چې د سحر منځ وکړې 2 رکعاته نو د دې دومره الله اجر درکوي چې تا 80 رکعاته منځ وکړو. نو نپلی په 80 دی، نو یو سحر منځ دومره دی لکه تا چې 80 ځله د سحر منځ کړي. قد ازلکم شهر عظیم مبارک، ډیره د برکت میاشت، ډیره قیمتي میاشت راغله. کوشش کو دې کې چرته منځ قضا نشي، دې کې چرته فرض پاتې نشي، دې کې چرته سنت پاتې نشي، دې کې چرته نوافل پاتې نشي، دې کې چرته اشراق پاتې نشي، په دې کې چرته تهجد پاتې نشي. ډېره قیمتي میاشت دا د بدلون میاشت چې الله ژوند بدل کی، ژوند دا د الله سره د روغې میاشت، که دې کې روغه کوئ که نه نو د روغې میاشت راغله. ای ځوانانو د روغې میاشت راغله، ای زمونږ په شان ګناهګارانو د روغې میاشت راغله. که الله سره روغه کوئ نو غلقت ابواب جهنم، د جهنم دروازې بندې شولې، او فتحت ابواب الجنه، وفي روایت اخرى فتحت ابواب الرحمه، د رحمت دروازې کولو شولې. ای ځوانانو
د جنت دروازې کولو دی او د جهنم دروازې بندې دي. وسلسلة الشیاطین او شیاطین الله وتړل الله وتړل الله وتړل. اے د توبې میاشت راغله، اے امت مسلمه د الله سره دروغي میاشت راغله. یو فرشته आवाज کوي وی یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. ہر ورځ یو فرشته اعلان کوي یا باغی الخیر، اے د نیکو طلب کون کیا، اے نیکو کون کیا، اقبل را مخامخ، یا باغی الشر اقصر، اے بدو کون کو والا منشے منشے منشے. فرشتہ اعلان کی اے نیکی کون کو را مخامخ شے، اے بدی کون کو لگ ادرے گئے بن شے بن. دا دا بندیز میاشتا دا تمام امت مسلمہ دا پارا دا اللہ دا طرف نے یو فرشتہ اعلان کی یا باغی الخیر اقبل را مخامخ شے، اے نیکی کون کو راوڑان دے شے، اے بدی کون کو اقصر. اللہ فرشتی تو اعلان ورتاو کا اقصر بن شے. اے گناہگارانو گناہو نمکوئے، اے ٹک ٹاک والو پزول ویڈیو گانے پریدے، اقصر اقصر بن شے بن شے. اے ٹک ٹاک کرانو، اے غلط ویڈیو کون کو دا روغی میاشر علالا راشے ٹول دا اللہ سر روغو کے دا اللہ اعلان کی یا باغی الخیر اقبل، اے نیکو والا را مخامخ شے، اے بدو والا بن شے بن بن. ٹک ٹاکیم بندے کئے، ویڈیو گانیم ختم کئے، توبہ اللہ توبہ سے یا باغی الخیر باغی الشر اقصر. اللہ وی بدی کون کیا ودرے گا، نیکی کون کیا راشے. دا دا نیکو میاشتا، دا دا روغی میاشتا، دا دا اللہ سر دا صلح میاشتا. را مخامخ شے چے دا اللہ سر صلح ہوکو، دا اللہ سر صلح ہوکو. اے زوانانو دیر کمی کوتا حیران شوی دی، دیرم پا دے ٹک ٹاکو باندی بے حیائی خوری کری دی. زوانانو راشے راشے اللہ وی راشے رن روغ وکی دا اللہ سر. نبی علیہ السلام فرمائی طول دنیا کے اللہ تخوخ سیز ما من شیئن احب الاللہ من شاب الطائب. پر طول دنیا کے اللہ تخوخ سیز چی اللہ پسی سے خوشحالی گی، پر طول دنیا کے اللہ تخوخ سیز دا زوان سڑی توبہ دا، دا زوان سڑی توبہ دا. اللہ وی اے زوانانو ما تستاسو توبہ خوخا دا، اے زوانانو چتا یوزل وی یا اللہ میری توبہ، اللہ زما توبہ دا. اللہ وی دق توبہ میں خوخا وا. زوانانو طول دنیا کے اللہ تستاسو توبہ خوخا دا. کل زوانے اللہ درکڑی دی، راشی راشی پا عبادت زڑی کئی، پا روجوی زڑی کئی، پا جڑائی زڑی کئی، دا اللہ سر صلح وکئی. نن مقد مقا نن مقد دا رمضان اذا دخل رمضان چکل رمضان سنگ راشی غلقت فتحت ابواب الجنہ کولوشی دا جنت دروازی وغلقت ابواب جہنم دا جہنم دروازی بندی دیو دا رحمت دروازی کولو دی دا رحمت دروازی کولو دی. اللہ روغ کی اللہ روغ کی دا دا روغی میاشت اللہ سردی کی روغ کو اللہ سردی کی روغ کو دیر قیمتی میاشت دا برکت میاشت. دا برکت میاشت دا دا چی اولی لس ورزی چی دی دا رحمت دی او مینزنی لس ورزی مغفرت دی او اخیرنی لس ورزی عتق من النار دا جہنم دور نخلاسی دا. دنیا خلق تب اللہ معافی کی، اللہ بورتا معافی کی. دا معافی میاشت دا معافی. نبی علیہ السلام صحابہ توئی چا پا یو روجدار خوراکو کو ما خام اللہ بدل دا اغد روجی مرا اجر ورکی چی سمر روجہ باندے اغل اجر ورکی. صحابی راگی وید اللہ حبیب دا طاقت خو مونگ نلرو چی یو روجدار موڑ کو. نبی علیہ السلام ورطا فرمائی دا اجر اللہ پا یو گوٹو بوم ورکی، دا اجر اللہ پا یو جام شربتم ورکی چستا پا مال یو سڑے روجہ ماتا کی یو گوٹو بوس کی نو دا اغد روجی مرا اجر بستاوش. دمرا قیمتی میاشت
بختور خلقی پکی ماخام خپلم روجه ماتی تکینی او د هغه په مال باندې دنیا خلق روجه ماتی ماخام یو د خپلې روجې اجر یو چې ستا په مال یو سړی روجه دار روجه ماتی بختور خلقی خپل ولاړی روجه ماته کی او روجه داری کی نولی اغي د په مال روجه ماتی او دی ورته ناسی خپل نخوري او خلق لګیا وی خوراکونه کی په خلق روجه اے مالدارانو د جنت د ګټلو میاشت او د دواړو جهانو سردار فرمایي ومن سقا صائما چا چې په یو روجدار اوبه وسکولي چا چې په یو روجدار اوبه وسکولي پرېږدی اختلافونه پرېږدی دشمنۍ معافی وکړئ بس ګاونډیان او رشته داران او مسلمانان روغې وکړئ ومن سقا صائما چا چې په یو روجدار باندې اوبه وسکولې سقاه الله من حوزی شربتن نبی علیہ السلام فرمائی په دې کس به الله اوس کوي زما د حوض نه یو ګوټ الله به له زما د حوض نه یو ګوټ ورکړي چې چا په روجدار باندې اوبه وسکه لا یظمأ حتی یدخل الجنه هغې پورې به دی نه تږی کیږي چې د څو پورې دی جنت ته نه داخل شوی د میدان محشر څومره سخته تنده ده چا چې په یو روجدار اوبه وسکولی الله به پې زما د حوض نه داسې ګوټ وسکي چې هغې پورې به نه تږی کیږي چې د څو پورې جنت ته نه تللی را مخامخ شئ یا باغی الخیر اقبل نیکی کوونکو را مخامخ شئ صدقې ورکوونکو را مخامخ شئ د نیکو میاشته د صدقو میاشته چې په یو روجدار دی اوبه وسکولې دومره لوی اجر لري ډیره قیمتي میاش الله راوسته او نبی علیہ السلام فرمای شهر الصبر دا د صبر میاشته ښه دې کې به ډیر صبر کوو ښه بس روجه راله شهر الصبر دا د صبر میاشته زما صبر دی او د صبر بدله څه شی دی وثوابه الجنه او د صبر بدله چې ده هغه جنت دی زه به صبر کوم او ماله به الله د صبر په بدله کې جنت راکړي دا د صبر میاشت دې کې به ډېر صبر کوو دې کې به ډېر صبر کوو دې کې به ټولې دنیا ته صبر کوو ښه خصوصا کور کې به بیبیانو ته ډېر صبر کوئ ښه بس کور کې وایي د روجې میاشت راغله بس زما صبر دی بس زما صبر دی دا د صبر میاشت ماله به الله جنت راکوي د صبر د بدلې نه خبرې حدیث مبارک کې راځي دا هر عمل بدله به الله فرشتو ته وی فرشتې به ورکوي 10 چنده 200 چنده چې کله صبر راشي الفرشتې به وی الله د دې صبر څومره اجر ورکو په سوی ورکو الله به ورته وی بغیر د حساب نه ولا ورکوي د صبر حساب ما سره نشته د صبر بدله چې ده انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب دې ته به بغیر د حساب نه اجر میلاوي نو شهر الصبر دا د صبر میاشت دې کې به ډېر صبر کوو خصوصا کور کې به بیبیانو سره ډېر ناکام کوو ښه څنګه چې ستا روجه ده داسې د دې بیبي م روجه ده څنګه چې ستا روجه ده د هغې م روجه ده او هغه روجه په خوله لګیی او تا له سالن تیاری تا له ډوډۍ تیاری د مازدیګر نه هغې اونخلي موږ له روجه ماتې تیاری هم د خدای بنده دی روجې نیولې ده او تا له روجه ماتې تیاری تا له په ټیم باندې پېشمنۍ تیاری ته اودی او تا اوسنډې وي پاسه پېشمنۍ تیار دی ته په هغې کې هم خبرې کوي ماسپښین مازدیګر نه شروع شي تا له د روجه ماتې فکر کوي تا له روجه تیاری او چې روجه ماتې تیار کړي او ماښام دی کینی نو سالن کې لږه مالګه کمی روجه نه وه د خدای د یرې روجه نه وه دا د خدای بنده نه دی او دی به د روجه ماتې په ټیم کې پرزول شروع کړي او دی به روجه یو په بیبي به راباندې کړي او ټک ټوک پی کړي د روجه ماتې په ټیم کې پرزول به جوړ کړي د دعا د قبلېدو ټیم چې راشي نو دی په هغه ټیم کې په جرو په جګړو لګي زوام پته نه لګي خدای دې نه کړي خو که داسې شي چې د روجه ماتې اذان راواغستل شي ماښام او تا بیبي سره جنگ کړی او هغې پخلی کړي او تا ورسره جنگ کړی او د اذان ټیم شي او دا رب ته لاس اوچت کړي
نو د دوو کسو دعا الله نه رد کوي، یو چې مظلوم یو چې روجهدار. نو چې د سړي روجه یو مظلوم شي، تو سره ظلم هم وکړي او روجه وي، او دا د روجه ماتي په ټیم کې دا عجز مخلوق دی او دا رب ته لاس اوچت. هسې نه چې یو شکایت تر باندې درج کړي چېرته د روجه ماتي په ټیم کې. نو بعضې بدبخته یي داسې د روجه ماتي ټیم یې او بیبي لاس اوچت کړي، هغه دته خیرې کوي، خدایا ستا د یرې مې روجه نیولې وه، اوس مې روجه نه ده ماته کړې، دې ظالم را سره ظلم وکړو، دې ظالم بنده نه یم، مالګه به سیوا کېږي او کمیږي به نه د خدای بنده نه دی، روجهدار نه دی، روجه یې نه وه، او په دغه ټیم کې دا رب ته لاس اوچت کړي. یریږه یریږه، ګورئ د مظلوم خیره، اتق دعوت المظلوم، د مظلوم د خیرې نه ځان ساته، د مظلوم د خیرې او د الله په منځ کې پرده نه وي. ښه چې مظلوم خیره وکړي، الله وی زما دی په خپل جلال قسمی چې زه به ترې بدله علم، زه به ترې انتقام علم. نو هسې نه چې روجه یو د روجه ماتي ټیمي او کور کې بیبي ستا خلاف رب ته لاس اوچت کړي، دا روجه ده. دا پتا د رمضان میاشت راغله، شهر الصبر، نبی علیه السلام وایي دا د صبر میاشت. ته په دې نه بې غیرته کېږي، ښه چې ته په روجه کې صبر وکړې، وایي زما صبر دی بس، زه به هېڅ هم نه وم، په پیشمني به دې اوده یو به یې وڅنډې وې، پاسه پیشمنۍ مې تیار کړې، نیم به اوده یو نیم به ویښ یو، نوڼۍ به خولې ته ولي او کنزل به کوي. او ته چې ماښام ماسخوتن اوده شي، وایي زه څوک په مې پیشمني ده پاسئ، او زنانه چې سملي نو ګنټه پس اله د پیشمني ناوخته نشي، اله د شپه ټوله په دغې کې وځي، ستا د پیشمني په تیاري کې لیږي، او ته راولګې د پیشمني په ټیم جنگ جوړ کړي. شهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت ده، دا د جنگ جګړو میاشت نه ده، دا روجه نه ده. ښه چې ته په تراو کې صرف په مخ کې صف کې ودرېږې او ځان سره د کوره جانماز راوړې، او په مخ کې صف کې ودرېږې او د ورځې دی فقیر داړلی، بیبي دی داړلی، او کنزل دی خلکو ته کړي، او بیا راشي په اول صف کې ودرېږي. نه، روجه د دې نوم نه دی. ښه شهر المواسات، روجه د همدردۍ میاشت ده، روجه د همدردۍ میاشت، روجه د غریبانانو د تپوس میاشت ده. نیمه ورځ عبادت کوه، نیمه ورځ ګرځه د غریبانانو دروازې ټکوه، د دې تپوس کوه، د یتیمانانو تپوس په روجه کې وکړئ، د غریبانانو دروازې وټکوئ. چا کره به ماښام روجه ماتي نه، چا کور کې به یوه کونډې هغې ته به بچي ماښام جاړي د روجه ماتي په ټیم کې، او تا به ځان ته 3 او 4 قسمه شربت په روجه ماتي کې لګولی. دا د دعا د قبلېدو ټیم دی، دا د دعا د قبلېدو ټیم دی. دغې وخت کې ځان له دعاګانې غواړه، دغې وخت کې ځان له دعاګانې غواړه. ډېره قیمتي میاشت په سر باندې راله، خدا د همدردۍ میاشت، دې کې به د غریبانانو کورونه معلوموي. ښه دې کې به د یتیمانانو کورونه معلوموي. نبی علیه السلام فرمایي چا چې د یو یتیم په سر باندې لاس کېښود، 1 روپۍ هم نه ده ورکړې، داسې د مینې یو لاس یې پې کېښود، د ده د لاس ته لاندې چې څومره ویښته رالل، دومره نیکۍ الله په عملنامه کې ولیکلي، چې صرف لاس پې کېدی، لاس، او چې لاستا مال یو ماښام پې یوه کونډه روجه ماته کړي، ته صرف روجه ماتوه او د خپل درستخان تقسیموه د خلقو سره. وایي پرېږده، ستا په مال به څوک روجه ماته کړي او ماښام به یو رب ته به یې لاس نیولي، رب ته به یې لاس نیولي. د خلکو دعاګانې واله دې میاشت چې ستا په مال روجه ماته کړي او رب ته لاسونه اوچت کړي چې ربه په مونږ یې خوراک وکړو، ربه مونږ له انتظام وکړو. ځوانانو د غریبانانو دروازې وټکوئ، د کونډو دروازې وټکوئ، د غریبانانو تپوس وکئ. دا د غریب د تپوس میاشت، دا د غریب د تپوس میاشت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی للصائم فرحتان، الله روجدار له 2 خوشحالۍ تیاری کړي دي. ښه الله روجدار له 2 خوشحالۍ تیاری کړي، یو عند فطره، یو په وخت افطار کې چې کله د ماښام روجه مات، دا د خوشحالۍ ټیم دی. د روجې هر ماښام اختري چې تا ټوله ورځ روجه نیولې او ماښام روجه ماتی، یوه خوشحالي دغه ده. او بله خوشحالي عند لقاء ربه، الله وی چې کله دا بنده زما سره میلو شي، ما سره ملاقات وکړي،
دل بزبل خوشحالی ورکوم عند لقاء ربه چې کله دې ما سره ملاقات وکړي دې زما مخې له راشي دې ما ته ودرېږي نو یوه خوشحالي دغه ده بل عند لقاء ربه چې کله دې د خپل رب سره ملاقات وکړي دې د خپل رب سره ملاقات وکړي ډېره قیمتي میاشت ده علماو نه پکې رهنمایي یې اسم روجه لاړه نشي د دواړو جهانو سردار فرمایي تصحروا فإن في السحور برکتن بعضی خلق وی ماخام نه به اوده کېږي بس وی سبا مې روجه ده ماسخوتن نه به خوراکو کې اوده بشي ما بیا پېشمني له مه پاسوئ د سبا نه مې روجه ده نه نبی علیه السلام وی تصحروا فإن في السحور برکتن پېشمنۍ کوئ په پېشمني کې الله یو برکت یې دی په پېشمني کې الله یو برکت یې دی یو ګوټو بس کوي خو پېشمني له پاسئ پېشمني له پاسئ په دې کې یو برکت دی تصحروا فإن في السحور برکتن بل د دواړو جهانو سردار فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی زمونږ او د یهودو په روجه کې فرق څه دی زمونږ او د یهودو په روجه کې فرق څه دی فرق پاغې کې پېشمنۍ دی اکلت السحر پېشمنۍ دی ښه چې یهودو به پېشمنۍ نه کوو او زمونږ په روجه کې پېشمنۍ دی دا د زمونږ او د یهودو د روجې فرق دی ښه پېشمنۍ به لازمي کوئ دا ډېر د برکت ټیم دی دا ډېر د برکت ټیم دی یو ماښام په روجه کې په روجه ماتي کې به تاجیل نه کوئ ښه چې اذان وشي او وخت داخل شي دی بیا هم ناستې روجه نه ماتي دا هم د یهودو عادت دی ښه د روافظو عادت دی نبی علیه السلام فرمایي هغې پورې به تاسو په خیر یئ تر څو پورې چې تاسو په روجه ماتي کې تادي کوئ چې وخت داخل شو اذان وشو هسې به روجه نه لیټ کوي بیا خوراک نه کوي هسې ګرځي نه دا ټیک نه ده دا د روافظو د یهودو طریقه وه چې هغوی به هم په روجه ماتي کې تاخیر کوي روجه ماتي کې به تاخیر نه کوي وقت داخل شو سمدستی روجه ماتوه انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د روجې د ماتولو ټیم بشو د دواړو جهانو سردار به ماته وي کجوره راوړه چې زه پې روجه ماته کړم چې کجوره به نه وه نو وی به چې چواره راوړه چې روجه پې ماته کړم چې چواره به نه وه وی به چې اوبه راله را دې خوا کوي چې په اوبو روجه ماته کړم ښه مستحبه دا ده چې روجه په کجوره ماتوئ ښه او چې کجوره نه وي نو بیا په اوبو باندې روجه ماتوئ د امام الانبیا طریقه دا وه چې نبی علیه السلام به روجه اول په کجوره ماتوله دې کې ډېر برکت وي ښه او چې کجوره نه وي نو بیا په اوبو روجه ماتوئ خو اول چې کجوره وي نو په کجوره باندې روجه ماتوئ بعضې خلق روجه ماتي ټیم شي ډایرکټ پر سالن نه نوټی والي د وروجو نه به نوڼی اوچته کړي نه نه اول یې په کجوره ماته که دې کې ډېر خیر او برکت دی روجه هسې نیسي خو روجه په هغې طریقه ونیسو چې په کومه طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم روجه نیولې وه روجه په دغې طریقه ونیسئ او یو آسان حل درته ښیم حدیث مبارک کې راغلی دی وایي چې څوک درته کنزل کوي یا د سره څوک جګړه کوي نو ته ورته وایي انی صائم زه روجهدار یم ښه زه جګړو ته نه یم وزګار ښه زه فضول خبرو ته نه یم وزګار زه غیبتونو ته نه یم وزګار څوک غیبت شروع کړي و انی صائم زما روجه ده ښه زما روجه ده زما روجه ده زه غیبتونو ته نه یم وزګار زه چغلخورو ته نه یم وزګار زه فضول خبرو ته نه یم وزګار انی صائم زما روجه ده زما روجه ده بس زه روجهدار یم زه جګړې نه کوم زه معارضې نه کومه زه مقابلې نه کوم دا روجه ده انی صائم زما د خدای د یری روجه ده زما د خدای د یری روجه ده بل کوشش وکئ رمضان المبارک په کال کې یوه میاشت ده ښه یوه میاشت ده نبی علیه السلام به 2 میاشتې مخکې دعا کوله دې کې کوشش کوئ چې خامخا په تراو کې د قرآن کریم ختم وکئ ښه رمضان المبارک کې په تراو کې ختم کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت کوشش وکئ د دې لنډو تراوړو تصور ختم کړئ تصور چې تراوی دی وای زه به دې کې قرآن اورم دا د رمضان او قرآن د قرآن میاشت راغله دا د قرآن میاشت دې کې به زه قرآن اورم ای زنانو
شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی فضیل اعمال کتاب چی لیکلی وی چې د رمضان میاش پراله زمونږ د کور زنانه وبه د روجې سره سره د ورځې د 15 سپارو نه واله د 20 سپارو پورې د قرآن تلاوت کوه چې یوې زنانه 10 سپاري تلاوت کړې او ماښام تا له روژه ماتې تیارې الله اکبر ماښام دا ماسخوتن پېشمنې تیارې او 10 سپاري د قرآن کریم تلاوت کړې بچیم کېنوئ ښه مشوره نن د بچو سره وکړئ بچو راشئ کېنئ بیبي کېنه تا قرآن ویلې او تا ویلې او تا ویلې دی نو داسې کار به کوو که ډېر ختمونه نشو کولی نو چې هر عشره کې یو ختم وکړو بچیا د ورځې به 3 سپارې تلاوت کو 3 به ته کوئ 3 به ته کوئ 3 به ته کوئ 3 به زه کوم او 3 به ته کوئ چې په 10مه روژه یو ختم وکړو یو په 20مه وکړو یو په اخره وکړو چې په کور کې هر بنده 3 ختمونه د قرآن کم از کم تراوو کې قرآن اوریدل د سنت تی سنت قاسم نانوتی رحمت الله علیه حج له روان پلار کې په د رمضان میاشت راغله ملګري کېنول وی کېنئ تراوو کې به قرآن وایو تراوو کې به قرآن وایو ورې په حالت د سفر دی په مسافر خو تراوی شتم نه وی قرآن خو به تراوو کې اورو نو په ټول جماعت کې د قرآن حافظ نشته تراوی به څوک زه خو بې قرآن تراوی نه کوم روژه داسې نه تېروم چې هغې کې ما قرآن دی اورېدل وی حافظ نشته وی زه الله به خیر کړي په خپله کېناستو د ورځې به یوه سپاره یاده کړله او د شپې به یې په تراوو کې واوروله 10 ورځو کې قرآن یاد کو په تراوو کې قرآن واورو تکړه شئ خپه سړی په دې شي چې د رمضان نه به یو ورځ د مخکې د محلې مشران مشوره وکړي امام ته به وایي موږ مشوره کړې ده ښه جي څه په باره کې یاره موږ ټول څه بیماران یو زمونږ په اوږدو تراوو سمې نه راځي نو کو تا نیت کړی دا تراوی به ته په بل جومات کې او دلته به انشاءالله لنډې کېږي انشاءالله د سبا نه به لنډ ښه انشاءالله ورته ووایي زه وامه بابا زه دې خیرخوا یم مشره زه دې خیرخوا یم زه ستا بیماري اینمه په ناسته باندې کېنه خو دا قرآن واوره په ناسته یې وکړه که نه په ناسته کوه په ناسته وکړه خو وایي داسې رمضان په ژوند کې نه پرېږدم چې په هغې کې ما قرآن نه اورېد دا د قرآن د نزول میاشت ده دې کې به زه قرآن اورمه داسې روژه نه تېروم چې هغې کې زه قرآن نه اورم چې تاسو له الله توفیق درکوي که نه درکوي نو نیت وکئ او بعضې خو بیا درته وایم د بعضې مساجدو کې چې دا لنډې تراوی په کومه طریقه کېږي زه خو که سوال وایې سوال دی دا تراوی مه کوئ بس دا په کومه طریقه چې شروع دي الحمد سړی پوه پې نشي امام وی الله اکبر سبحانک اللهم پکې شاته نشته سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک دام چرته په تراوو کې ویلي دي دا په مانځه کې سنت نه دي نو چې امام وی 2 رکعات نیت الله اکبر نو تب اول دا وای تا بل عادي ته جوړ شوی نه چې هغه به بیا صورت ختم کړي الله اکبر به ویلي دا تراوی دي په دې تراوو به ته د الله نه اجر غواړي دا منز دی په دې منز به ته د الله نه اجر غواړي بالکل داسې تراوی مه کوئ دا تصور پیدا که وایي تراوی منز دی منز چې په 40 منټ کې کېږي 50 ته به ودرېږم خو زه به صحیح تراوی کوم زه به خدای له څه جواب ورکړو دا منز دی دا خو د من نه ځان خلاصول دي چرته داسې تراوی مه کوئ ښه په اطمینان هر ځای چې کوئ په هر جماعت کې چې کوئ خو تراوی ښکلې په استقامت کوئ ښه په قلاره کوئ او کوشش وکئ چې تراوو کې د قرآن کریم ختم وکئ انشاءالله بالفرض